زه وحید خان تاجک یم. ډي پي او کوزدیر ورځ په ورځ نوي نوي لیسټونه جاري کوي. د عوامو لخوا ورته په کمنټونو کې شابسي، ویری ګوډ، ډېر ښه، ډېر زبردست او داسې مختلف قسمه کمنټونه به سوونو زرګونو کېږي او شاباسي ورکول کېږي. دغه لیسټونه کې دا ویل کېږي چې دا منشیات فروش دي، دا سودخواري دي، دا قبضه مافیا ده، دا د لواطت واله دي، دا هریسمنټ کې انوالو دي، مختلف داسې وي. بیا دې کې لیسټونو کې ځینې داسې خلک وي چې هغه راشي فرنټ ته، هغه قرآن هم کوي، طلاق هم کوي او هر قسمه دغه ته تیار وي چې بھئی دا ته ماته کوم الزام په ما لګولی، زه دا کار نه کوم. تر دې پورې چې ځینې پکې دا هم وي چې هغه عدالت ته د تللو او د هرجانې هم اعلان وکړي. نو ډېر لوی سوال پیدا کېږي او هغه دا پیدا کېږي چې د پولیسو لخوا یو تن ته وویلی شي چې دا سودخور دی، د پولیسو لخوا یو تن ته وویلی شي چې دا قبضه مافیا ده، پولیسو لخوا وویلی شي چې دا منشات فروش دی یا هریسمنټ کوي یا چې لواطت په دې هغو کې انوالو دی. نو ظاهرېږي دا چې پولیسو به په دې ډېر هوم ورک کړی وي. دوی د انټلیجنس ادارو سره هم کوارډینیشن کې وي او د دې خپل سپیشل برانچ او داسې نور ادارې دي. نو داسې نه لګي چې ګنې دوی به بغیر د هوم ورک نه چې ده نو دا لیسټونه پبلیک کوي. نو سوال دا پیدا کېږي چې دومره هوم ورک کېږي نو اټ مین دیټ چې دې سره به ثبوتونه هم وي. نو چې کله تا سره ثبوت شته چې دا کس منشیاتو کې انوال دی، دا په قبضه مافیا کې انوال دی، د سود کې انوال دی، د په دې کې د دې کې، نو بیا پرچې ولې نه کېږي په دې خلکو باندې؟ دې لیسټونو کې اوسه پورې په زرګونو خلک مختلف قسمه کیټګریز کې چې د نو پبلیک شو، خو چې مونږ وکتل نو په دغه خلکو کې د پرچو کولو چې کومه ریشو ده هغه بالکل د نش برابر ده. یعنې ډېر داسې په سوونو خلک دي چې هغې باندې پرچې ونه شوې. نو دا غټ سوال جوړیږي چې که ته وایې چې یاره دا سړی دا کار کوي او عوام هم در سره ومني او تاله شاباسي هم درکړي چې شاباسي ویری ګوډ، نو بیا پرچه ولې نه کړي، اف آی آر پې ولې نه کړي؟ نو دا مطالبه ده چې که تاسو سره ثبوتونه وي د دې خلکو نو د غلطو خلکو ملګرتیا به هېڅوک نه کوي. نو د هغې خلاف اف آی آر یې کوئ، عدالت ته یې وړاندې کوئ او د عدالت پذیره ورته سزاګانې هم ورکوئ. خو که اف آی آر پې نه کېږي، عدالت ته نه وړاندې کېږي، سزا جزا عمل پکې نه وي او صرف په لیسټ کې نوم راتلل کافي وي، نو بیا ظاهرېږي دا چې پولیسو سره د دې خلکو څه قسمه ثبوت نشته یا ګواهان نشته یا نور هوم ورک چې دی نو کمپلیټ نه دی یا څه ویلډ پروف نشته. نو چې کله تا هوم ورک کمپلیټ نه دی، ویلډ پروف نشته، ګواهان نشته، ته د پرچې ته خبره کیس جوړ شوی نه دی، نو بیا درخواست دا کوو چې په دې کې داسې خلک دي چې هغه بیا قسمونه هم کوي، طلاقونه هم کوي چې مونږ دې کار کې نه یو انوال، نو بیا په دې لیسټونو باندې ریویو وکړئ، نظرثاني پې ضرور وکړئ. په دې هکله دا 2 ورځې په جندول کې سوشل میډیا ډېره ګرمه ده او هغه د یو پرنسپل محمد رسول صاحب په هکله. زه محمد رسول صاحب هم پیژنم او د جندول ټول خلک یې پیژني. میبي انسان وي، مونږ کې هم ډېر ښه ګناهونه دي، غلطیانې دي، داسې به په هغې کې هم وي، خو دا چې کوم الزام په هغه لګېدلی دی نو د دې په سوونو خلکو تصدیق وکړو چې دا کار په محمد رسول صاحب کې نشته، خو پولیس وایي چې نه پکې دی. نو محمد رسول صاحب خو د خپل طرفه د هرجانې اعلان وکړو چې زه به په ډي پي او صاحب باندې 20 کروړه روپۍ سمثینګ د هرجانه کیس کومه او هغه نشته، بهر دی عمرې له تللی. خو اوس که پولیسو سره ثبوتونه وي د دې، موږ به انتظار کوو چې په دغه خلکو په دې ټولو چې هغه قبضه مافیا کې دي، سودخورو لیسټ کې دي، چې وټ ایور چې په هر یو کې دي، چې په دې باندې زر تر زره کیسونه جوړ کړي او عدالت ته وړاندې کړي او بیا پته ولګي که خلک ګلټي وي عدالت د سزا ورکړي او که ګلټي نه وي نو باید چې باعزته بری شي. خو مخکې د دې نه چې لا عدالت خبره نه کړي، سزا یې نه ورکړي، کې یو جرم پې ثابت شوی نه نو د هغه داسې تشخص په عمل کول زما په خیال دا مناسب نه ده. دا لوکل علاقه ده، د خلکو بچي دي، د خلکو نوسي دي، د خلکو رشتې دي، د خلکو دشمنۍ دي، د خلکو تربوروالۍ دي، د خلکو سره کاروباري کلیشز دي، نو دا ډېر بیډ امپریشن جوړوي، ډېر خلک یې تباه برباد کړل. درخواست به کوو چې دا د تورګل کار پرېږدئ، تاسو پولیس یئ، د پولیسو کار شروع کړئ او پولیس یقینا چې کله هم څوک رانیسي نو اول ثبوت پیدا کوي او وروستو کار کوي. نو تاسو سره چې ثبوتونه وي دا خلک عدالتونو ته وړاندې کوي او که ثبوتونه سره نه وي نو په دې لیسټونو باندې ریویو وکړئ
او چې کوم داسې سپینې جامې خلک دي چې هغه ستاسو د لاسه بدنام شو د هغې نه معذرت وکړئ. شکریه ستاسو.